مونږ خلک دا خبره کوو چې به هر سړی دا خبره کوي، زوم کوم تاسو دا خبره کوي. یعنی اسلام وروسته ورځه کمزورتیا باندې روان دی، اسلام وروسته ورځه کمزور کیږي، اسلام وروسته ورځه په زوال روان دی. دا څه وجه ده؟ نو دې کې مونږ وایو حکمرانان کرپټ دي، دا د حکمرانانو غلطي ده، دې کې مونږ دا خبره کوو. دا خبره غلطه ده. اسلام ولې په کمزور روان دی؟ اسلام ولې په زوال روان دی؟ د هغې وجه دا ده چې نن تاسو وګورئ زمونږ په کورونو کې ډېر لرې مه ځئ، هر سړی د خپل کور ماحول ته سوچ وکړي. اسلام په زوال ځکه روان دی چې نن تاسو راشئ وګورئ په ټي وي باندې پاکستاني ډرامې شروع دي، یو نوم دی بل نوم دی بل نوم دی بل نوم دی، یو ډرامه ده بله ډرامه ده بله ډرامه ده. نو زمونږ په کور کې چې کوم ماحول دی هغه دا دی چې په ډرامې ته ناست دي، مور هم ناست دي، لور هم ناست دي، پلار هم ناست دي، رور هم ناست دي. او زمونږ پاکستاني ډرامه ګوري، نو په ډرامه کې څه یار لاړو یار راغی، اشنا لاړو اشنا راغی، عیاشي فحاشي، نرې کپړې، لپټه په سر نه، او دا موبایل باندې خبرې. خو دغه خبرې نور بس نه په ډرامه کې که نه، په ډرامه کې دغه خبرې ماستر صاحب نور به صحیح نه که نه، اشنا لاړو اشنا راغی، او اخر دا چې واده وشروع کړي، بس دغه ټول دغه کهاني. نو چې اوس په یو کمره کې پلار هم ناست دی، مور هم ناسته، لور هم ناسته ده، او ورسره زوی هم ناست دی، نو تاسو ما ته ووایئ چې دا کم اسلام دی، دا کم دین دی، دا کم غیرت دی، دا کم پښتو ده. زمونږ استاد په کورونو کې ودونه وي، مونږ تاسو په کور کې ګانه لګولي، یو هفته مخکې مونږ ډنګ راغستي، تاسو ما ته ووایئ دا کم اسلام دی، دا کم دین دی. په ګانه کې څه سترګې تورې وي او شونډې سرې وي او مخ یې غټ و او پوز یې غټه و، دا چلو هغه چلو، داسې لاړو مخکې لاړو وروسته لاړو، ګانه کې دغه یي که نه. نو چې ستا ګانه لګولې ده، ستا زوی هم ناست دی، ستا لور هم ناسته، ستا مور ناسته ده، ستا نیا ناسته ده، ستا ترور ناسته ده، ستا مامي ستا چاچي ناسته ده، ستا ټول خاندان ناست دی، او د ټولو خاندان مخکې دا خبره کېږي چې فلانکې جینۍ داسې و، هغه داسې لاړو، داسې رالو، دا چلو شو، هغه چلو شو. تاسو ما ته ووایئ دا عیاشي او فحاشي او عریاني ده او که نه ده؟ نو په دې کې مونږ وایو چې دا زمونږ د حکمرانانو غلطي ده. تا ته حکمران ویلي چې په واده کې ګان نه لګوه، تا ته حکمران ویلي چې په مړو کې بدعت او رسومات کوه، تا ته حکمران ویلي چې په یو کمره کې کښېنه، مور او پلار دې ناست یې سره ډرامې ګوره، دا تا ته حکمران ویلي دي. زمونږ په خپل کور کې دین نشته، نو زمونږ په ملک به څنګه دین راشي؟ زمونږ په علاقه کې به څنګه دین راشي؟ زمونږ په جماعت کې به څنګه دین راشي؟ دا د سوچ خبره ده محترمو.